بخیر اغلی دوستانو 25 ستمبر 2019 باندې د پانیپت په نوم باندې انډیا کې یو فلم ریلیز شو چې استوس گوار د دې ډایرکټر او چې دې ډایرکټر د دې نه مخکې یو فلم جدا اکبر هم جوړ کړو او په هغه فلم کې د کافي ښه طریقې سره تاریخ جوړ کو او فلم له د دروغ خوند راوستو او دې ځل هم په دریم ځل د پانیپت په نوم باندې فلم تیار کړو چې د احمد شاه ابدالي او د مسلمانانو خلاف غلط تصویر ټولې دنیا ته خول دي چې پکې د مسلمانانو د منفي دومره زبردست ډایلاګونه ورکړي دي چې خپل فلم له په سم مزه راوستي ده چې نننۍ ویډیو زمونږ د دې فلم متعلق ده او په دې ویډیو کې مونږ د احمد شاه ابدالي په ژوندۍ باندې مختصر شان دا ویډیو چلو زمانوم دی میرولي خان تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل د نورو داسې تاریخي ویډیوز د پاره چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ځان سره لایک لازمی کړئ په دې فلم کې د احمد شاه ابدالي کردار سنجय دت ادا کوي چې دې فلم کې دا سنجय دت یو ډیر عیاش ظالم او بدترین حکمران خای ولې چې هغه یو مسلمان حکمرانو په حقیقت کې خو احمد شاه ابدالي د انډیا مراټیانو ته یو داسې شکست ورکړی دی چې تر نن ورځې پورې ته هغه نه ایریږي چې په دې وجه هغه د مسلمانانو حکمران یو ډیر په بد اخلاق حکمران دنیا ته خای چې د اندوانو د برتری ایجنډا پوره کوي او دنیا ته خای ځکه خو د یو پسې بل فلم سمدستی تیاروي ولی چې د خلکو ته خپته لري زموږ نوجوان نسل د اصل تاریخ نه تر نن ورځې پورې بالکل اړو خبر نه دی ځکه خو زموږ نوجوان نسل د انډیا د بے تهذیبه فلمونه ډیر په شوق ګوري خو دوستانو په دې فلم کې چې کومه واقعیا پیښ شوې ده دا ریل واقعیا د دینه ډیره بدله ده ولی چې احمد شاه ابدالي یو ډیر نرم دل او خوش اخلاقه رحم دل او یو نیک بادشاه و احمد شاه ابدالي نه صرف د موجوده افغانستان بنیاد ایښو بلکې غونډ هندستان یې هم فتح کړو او واپس بیا خپل ملک افغانستان ته راغلو ولی چې د نه د حکمرانۍ داسې شوق او نه یې د دې سلالچ احمد شاه ابدالي د یو بادشاه د نسل نه هم نو خو ولې چې دی په خپل کاملیت باندې دغه د بادشاهۍ کرسۍ ته رسېدلی احمد شاه ابدالي په 1722 کې په نن موجوده ملتان کې پیدا شوی و چې د خپل نوم احمد خان او د قبیلې نوم یې ابدالي و په دغه دور کې چې کله د ایران بادشاه نادر خان په افغانستان کندهار کې حمله وکړه نو افغانستان یې هم فتح کړو په هغه ټیم کې د احمد شاه ابدالي عمر 20 کاله و چې دی د خپل رور ذوالفقار علي سره د کندهار گورنر قید کړی و نادر خان چې کله دا هلک ولیدو نو په ده کې څه خوبي ولیده او کله چې نادر خان د احمد شاه مخ ته وکته نو هغه پوه شو چې دا هلک رالوی شي نو دی به خامخا څه نه څه غټه کارنامه کوي ولې چې د هغه د مخ تاثرات عمدهګوي ورکوله احمد شاه نادر شاه خپل مشیر خاص جوړ کړو دی په خپل فوج کې شامل کو د بهادری او وفادارۍ نه نادر شاه دومره متاثر شو چې د به ډیر زیات عزت کولو په هر کار کې د دنه مشوره اغشته حتی تر دې چې د نادر شاه د خپل کورنۍ ژوندۍ هم د دنه پټه نه وه په دې دوران کې 1739 کې کله چې د اورنګزیب عالمگیر د وفات نه پس چې مغل سلطنت کمزوري شو نو نادر شاه دا موقع اسی او غنیمت وګڼلو او په دلی باندې حمله وکړه په دې دوران کې یو ډیر غټ جنگ وشو او دلی نادر شاه فتح کړو او نادر شاه احمد شاه ته یو اپیل وکړو چې ته د حیدرآباد د دکن گورنر جوړ شه او احمد شاه هم هغسې وکړل دلی د فتح کېدو نه پس نادر شاه تخت طاووس او نایب کوهنور هیرا یې د ځان سره افغانستان ته یوړه او دا دواړه سیزونه د احمد شاه په نگرانۍ کې کېښوده ولې چې د په احمد شاه ابدالي باندې د ټولو نه زیات اعتبار کولو حیدرآباد دکل کې د احمد شاه ابدالي ملاقات یو پیره نظام الملک آصف جاه سره وشو چې دی په خپل عقلمندۍ او پیشنګویو باندې ډیر زیات مشهور و هغه چې کله احمد شاه ابدالي ولیدو نو ورته یې وویل چې ته ډیر یو عقلمند او ذهین انسان یې ته به یو ورځ خامخا حکمران بادشاه جوړیږي دا د احمد شاه دپاره ډیره د حیرانتیا خبره وه ولې چې هغه یو گورنر و هغه چېرته د بادشاهیانو د نسل نه هم نو په هغه وخت کې بادشاه جوړېده هم خوب لیده چې دا خوب به د یو قسمت والا سړي پوره کېدو د آصف شاه دا پیشنګویي پس وزن نادر شاه ته ورسېده چې دی احمد شاه ځان له دوباره واپس راوغوستو
او د احمد شاه په غوږ باندې د زخم یو وړوکی شان نشان جوړ کړو. ورته وی چې زما ستا په قابلیت باندې باور ده او ما ته دومره پته لګي چې ته به یو ورځ باچا جوړیږي او چې کلم پتا دغه وخت راغو نو زما اولاد باندې به ته ډېر ترس کې او دا نشان ځان سره یاد ساته چې د دې نشان په ترو به ته ما سره د خپله واده هم یاد ساتې. احمدشاه ابدالي دا واده وکړه خو بیا یې ورسره دا واده هم ساتله. همدغسې وخت تېرېدو او په 1747 کې نادرشاه د ظلم نه ډک او د غلط کارکردګۍ په وجه د نادرشاه په فوج کې بغاوت پیدا شو چې دې هم خپلو ملازمانو په خوب کې قتل کو. کله چې احمدشاه ابدالي ته پته ولګېده نو نور هغه په هندوستان کې نه اوسېدو، لهذا د خپل ایرانی فوج په دننه یو څو افغانیان فوج چې د دو هغې ځان سره واغشتو او افغانستان ته روان شو. اکتوبر 1747 کې افغاني سردارانو او قبایلي جرګې د احمدشاه ابدالي نه بادشاه جوړ کړو. احمدشاه ابدالي په کندهار باندې حمله وکړه او د ایرانی سلطنت یې د ازادۍ اعلان وکړو چې د دې نوي افغانستان بنیاد یې کېښو او دې ریاست له د افغانستان نوم ورکړو. د دې نه پس احمدشاه ابدالي کابل ته ورسېدو چې هغه یې هم فتح کړو. د هغې نه پس غني بیا پیښور او بیا په 1748 کې لاهور هم فتح کړو. د اورنګزیب عالمګیر د مرګ نه پس مغلیه سلطنت ډیر کمزور شوی او د هندوستان په دننه د مراఠیانو طاقت زیات شوی و چې د هر طرف نه د مراఠیانو فوج په هندوستان باندې د قبضې کولو حملې کولې چې په دغه ټیم کې مسلمان حکمران چې په هغې کې نواب شجاع الدوله، نشف الدوله، حافظ رحمت خان شامل وو. دوی ټولو احمدشاه ابدالي ته د هندوستان باندې حملې دعوت وکړو او ورته وی چې ته هندوستان ته راشه، هسې نه چې د دې نه مخکې مراఠیان په غونډ هندوستان باندې قبضه وکړي. خو کله چې شاه ولی الله محدث دهلوي احمدشاه ابدالي ته خط ولیکلو او ورته وی چې په هندوستان کې دننه موږ ته ستا د فوج ډېر سخت ضرورت دی، نو احمدشاه ابدالي دا یو حکم وګڼلو او ووتو. خو په 1759 کې لاهور سره نږدې په کوم ځای کې د مراఠیانو مرکز و ترنر او د کنج په مقام باندې د فوج کم چې د تقریبا 40,000 تعداد و دته د مراఠیانو د فوج نه شکست ملو شو. احمدشاه ابدالي ته چې کله د دې پته ولګېده نو هغه وګڼله چې د مراఠیانو به هم یو ډیر طاقتور فوج وي او دوی له شکست ورکول به هم آسان کار نه وي. هغه یو طریقه بله ایجاد کړه. دوی د دې ټولو علاقو محاصره وکړه چې دوی له د خوراک او د فوجي سازو سامان ټولې لارې ودرولې. مراఠیان یې د 4 واړو سیډونو نه ګیر کړو او په دې طریقه باندې دوی واپس لاړل چې همدغه شان په 1761 کې احمدشاه ابدالي پانیپت ته راغلی چې دلته کې دریم او د ټولو نه غټ جنگ د مراఠیانو خلاف وشو او دوی 4 لکه فوج ته انتهایی عبرتناک شکست ورکړو. یو داسې شکست چې دوی بیا ټول عمر کې د اوچتېدو نوم هم وانغښتو. د دې جنگ نه مخکې دوی د احمدشاه ابدالي په مقابله کې راجپوت، سکھ او د جټ قوم نه هم مدد اغشتی و چې ټولو ورته انکار وکړو. د مراఠیانو پیشوا بالاجی راو دوی خپل رور او زوی لای د احمدشاه ابدالي په مقابله کې د فوج کمانډ ورکړو چې په هغې کې دا دواړه مړه شو او دې سره د مراఠیانو حوصلې نورې هم کمزورې شوې. داسې ویلی شي چې بالاجی راو د پانیپت مقام ته نور فوج راخطا کړو خو چې کله دته پته ولګېده چې د ده رور او زوی یې په دې جنګ کې مړه شوي دي نو دی د همغه ځای نه واپس لاړو چې پکې ډېر خلک دا هم وایي چې بالاجی راو په لاره کې د یو بل واده دپاره په لاره کې ودرېدلی و ولې چې په بل طرف یې رور او زوی جنگ کولو. احمدشاه ابدالي د جنگ وګټلو او د په هندوستان باندې د قبضې په ځای شاه عالم ثاني باچا جوړ کړو او افغانستان ته ترې لاړو چې هلته یې مراఠو ته دا نصیحت هم وکړو چې تاسو د مغل سلطنت وفادار جوړ شئ ولې چې نور خون خرابه نه کیږي. ولې چې احمدشاه ابدالي ته د حکمرانۍ هیڅ هوس نه و. د پانیپت د جنگ په موقع باندې 100,000 مراఠي هندوان مړه شو چې ډیر پکې قیدیان شو او ډیر تښتېدل. احمدشاه ابدالي ملتان، لاهور او کشمیر سره پنجاب، سند او بلوچستان یې هم په افغانستان کې شامل کړه ولې چې د خراسان څه علاقه یې هم په خپله قبضه کې واغشته. په کندهار کې د ترقۍ یو ډیر ښه قدم کېښود. د دوران جوړ شوی سلطنت
تر د 1973 پورې قائم او د رنجیت سنگ ته هم شکست ورکړو. د 18مې صدۍ نفسانی احمد شاه ابدالي او داسې حکمرانو د سلطنت عثمانیه نه پس د دنیا په لحاظ سره د غټ سلطنت بنیاد کېښودو او 23 اکتوبر 1772 ته د وفات شو. د ټوله زندگی 50 کاله وه. د مقبره اوس هم په کندهار کې موجوده ده. د نه پس د زوی تیمورشاه تخت نشین شو، خو د وخت سره سره د جلال او جذبه او ټوله رتبه په کتابونو کې لیکلې پاتې شوه چې دا هر سړی په خپل خپل انداز کې سترول مرول کړی دی او لیکلې ده چې اوس زمونږ نوې پول زیات تر فلمونو ته توجه ورکوي. نو ځکه خو د فلم په دننه هم د احمد شاه ابدالي دا شکست یې په الټا طریقه بیان کړی دی چې پکې مسلمانان یو کمزوري، نااهله او بې طریقې قوم او د هندوانو مراఠي قوم یو ډیر لوی پوه او ساینسدان قوم ګڼلی دی چې د دې په ذریعه دی د احمد شاه ابدالي په زندګۍ باندې د پروپیګنډې جوړولو نه هم منې نشو چې دا سلسله به نوره هم مخکې روانه وي. ولې چې ټیپو سلطان فلم هم یو دغسې جنډه را په مخه کړې ده چې په هغې کې د ټیپو سلطان کردار شاهرخ خان ادا کړی دی. خو دوستانو موږ ټولو له پکار دي چې موږ خپل اصل حقیقت تاریخ یاد وساتو. ولې چې کم قوم خپل تاریخ هیر کی نو هغه د دنیا نه هم زر لاړ شي. او اوس زه امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ته نوی سبق هم ملو شوي وي، چې دا ویډیو به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې هم وي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې نور دغه شان تاریخي ویډیو تاسو ته مخکې راځي. اوس به ملاویږم زه تاسو سره داسې یو بله انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ، ما هم په دواګانو کې یاد ساتئ. د ویډیو کتو لپاره ډیره مهرباني. الله حافظ.